ملګرو د خیبر پښتونخوا حکومت خو ډېر په تندریز انداز کې د خیبر پښتونخوا کې چې څونه د افغان مهاجرینو کیمپونه وغه ونړول په بولډیزرو باندې ختم کړل او چې کم پاتې دي نو په هغوی باندې به هم د دې میاشتې د 11 نیټې پورې بولډیزرې ګرځي. خو دغه کسان بل خوا لا نه لرله دغه افغان کډواله په دې کې 50% 80% افغان کډوال چې کوم دي نو هغه د پاکستان ښارونو ته د هغه د پاکستان بانډو ته کلو ته خپلو خپلوانو کره لاړل او یې ځان له کورونه په کرایانې واغشتې په کرای باندې ځان له کورونه واغشتل ځان له پلازې واغشتې دوکانونه یې غشتي دي. لهذا د پاکستان حکومت هیڅ فایده ونه کړه. 40,000 د لستوڼي ماران ورته 40,00,000 د لستوڼي ماران ورته په پاکستان کې دننه پراته دي او د پاکستان حکمرانان چې کوم دي نو هغوی شپېلۍ غږوي. دا څه ګپ نه دی ښه. دا به دله دونه کار وګوري چې دونه کار به تاسو له چا هم نه کتلی. 40,000 هغه کسان چې هغه د پاکستان چورلټ مخالف دي هغه ستاسو د ملکونو په ښارونو په بانډو په کوڅو په لارو کوڅو کې پراته دي او اوسي او د دې په تمه دي چې پاکستان ته موږ څنګه نقصان ورسو. جاسوسي کول خو ورته معمولي خبره ده. نو د پاکستان ریاست له دا پکار دی چې د هوش نه کار واخلي. دا افغان مهاجرین د ټول د پاکستان نه وباسي او دا کم چې پټ شوي دي دا د را پیدا کی د چا په کورونو کې چې پناه غشتره پکار دی چې هغه کورونه سزا کی د هغوی مالکان سزا کی د پاکستان سرحدونه مضبوط کی او که داسې نه وي نو دې نه اسم نه جوړیږي. هماغه ایران سره چې کومه لوبه شوې وه چې افغانانو هلته جاسوسي کړې وه او غونډ ایران پې تباه او برباد کړو د اسرائیلو سره په جنګ کې هماغه کار به موږ سره کیږي. نو تاسو له تاریخ نه ولې سبق نه اخلئ؟ د تاریخ نه سبق واخلئ که نه هسې په ځان باندې تاریخ مه دوهراوئ. تاریخ نه سبق واخلئ. دا ټول کسان ټکي په ټکي پکار دی چې تاسو له پاکستان نه وباسئ او چې تر کوم دا افغان کډوال د پاکستان نه نی ویستی تاسو له پاکستان داخلي سلامتي د سره نه یقیني کولی نه شئ. سوال نه پیدا کیږي. دا خبره که تاسو زما منئ او که نه منئ تاریخ به ثابته کړي.